نوجوانان ملګری دي اکثر کنه نن سبا خو مونږ ټولو سره غټ موبایلونه دي مونږ ټولو سره دي ماسخوتن ځان باندې کمبل راکاږو برستن راکاږو ګرم ورته سملو بس خپله خوښه مو د ټول په انګلیش هم پوهېږو په یوټیوب هم پوهېږو په ګوګل هم پوهېږو په فیسبوک هم پوهېږو په واټساپ هم پوهېږو یعنې څومره څیزونه چې پکې دي که نه په دې ټولو کیسو پوهېږو په ټولو ویب سایټو باندې هم پوهېږو بس وایو نه رانه پلار خبرېږي نه رانه مور خبرېږي نه رانه رور خبرېږي نه رانه خور خبرېږي هینډ فري مو لګولي د غوږ کې مو تارونه ورکړي دي بس چې څه پکې ګورې نو بس بیا ویب سایټ د ورانې که ختمې که چاته پته نه وي چې د ټوله شپه پکې څه وکتل نرونو دغه څیز ان السمع والبصر دغه ځان ته رایاد کړو چې د دې غوږونو کې دا ما څه لګولي دي او څه اورم د دې غوږ تپوس به الله کوي چې په دې دې څه اورېدلي دي دا غوږونه خو ما تعالی دې له درکړو چې په دې دې الله کتاب واوره په دې قرآن واوره په دې احادیث واوره په دې مسلې واوره په دې باندې صحیح خبرې واوره جایز خبرې پې واوره دا خو ما دې له درکړي تعالی حق پې واوره حق زده که حق پسې روان شه دا خو دې له ما درکړي د دې تپوس به کېږي رونو که مونږ دا وایو منو کوی نه منو تپوس به کېږي الله وایي تپوس به کېږي والبصر د دې سترګو تپوس به کېږي دا ټوله شپه چې مونږ څه ګورو دا څه پې اورو که هغه مونږ جایز ګورو که ناجایز ګورو خو د دې بصر او د دې سترګو تپوس به الله رب العزت کوي نو نوجوانان ملګرو ته زه خطاب کوم ځکه چې نن سبا د موبایل زمانه ده د دې دوران ده نوجوان سړي خواهشات ډیر وي ځکه ځواني وي مونږ چې په دې باندې دوکه نه شورونو د دې تپوس به کېږي دا نه چې یاره بس ما وکتو کیسه ختمه شوه ډیلیټ مې کو وران مې کو خبرې نه نه دا ډیلیټ کېږي نه رونو د زما او د تا د پیج نه د میسیج نه د موبایل نه دا څیزونه خو وران شي خو لیکن عملنامې کې لا لیکلي دي هغې کې لیکلي دي هغې نه داسې نه ورانېږي هغې نه به کله ورانېږي چې کله په سچه باندې الله ته د هر څه نه توبه وباسي استغفار وکړي توبه وباسي سړی د خپلو ټولو ګناهونو نه هغې سره بیا دغه ورانېږي او که دغې سره یې وران نه کې په استغفار باندې وران نه کې الله نه معافي ونه غواړي خپل ځان شرمنده نه کې الله ته خپل ځان پې ملامته نه کې الله ته نورونو د میسج او د موبایل نه په ډیلیټ کېدو باندې دا څیزونه میموري کارډ فارمیټ کولو سره هم دا ورانېږي نه دا ګناهونه لیکلي وي رونو نو دغې وجې نه قرآن کریم کې الله رب العزت دغه تعلیم مونږ او تاسو ته راکوي مونږ او تاسو ته دغه وایي چې ګوره د دې غوږونو د دې سترګو او د دې زړه تپوس دا به الله رب العزت کوي دا به کوي او حدیث شریف کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې د انسان یو ګناه انسانو کی نو د دې ګناه د وجې نه حدیث کې راځي یو تور داغ د انسان په زړه باندې ولګي تور داغ نو که دا توبه وباسي د دې ګناه نه نو دا داغ دا وران شي او میټاو کړی شي فرشتې وران کړي او که توبه نه باسي بله ګناه ورپسې وکړي بل داغ یې په زړه باندې ولګي بیا بله ګناه کوي سړی ګناه پسې ګناه ګناه پسې ګناه نو دا تور داغونه په زړه باندې لګي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي حتی چې دا ټول زړه دا تک تور شي د ګناهونو د وجې نه بیا د دې نه پس د انسان باندې څه څیز اثر نه کوي څه پې اثر نه کوي مسله کوه په ده اثر نه کېږي ترجمې تفسیر ته غوږ کېږي اثر پې نه کېږي واز او نصیحت ورته کوه اثر پې نه کېږي خلک وایي یاره بچي ته مې لګیم نصیحت ورته کوم او نصیحت پې اثر نه کوي بیا پې اثر نه کېږي او ګناهونو سره زړه تور شوی وي دا هله سپینېږي نبي علیه صلات وسلام وفرمایي ورونو وی هر څیز ته زړه نبی علیہ السلام فرمایي څنګه چې اوسپنې ته
په اوبو رسیدو سره زنګ لګي، اوسپنه زنګي کېږي. وایي دکه شانتې دې زړه ته هم زنګ لګي د ګناهونو د وجې نه. صحابه کرام هغوی سره خو ډېر فکرمند خلک وو. صحابو تپوس وکړو د نبي علیه صلات وسلام نه چې مطلب اوسپنه دا خو په رګمال باندې او په ګرمولو سره په اور کې چې ګرمی کې نو زنګ ته لاړ شي یا رګمال پې ووایي صفایي وشي. لیکن د الله رسول د زړه د صفایي علاج راته وښیه چې دا څه سره صفا کېږي. دې د صفایي څه طریقه ده؟ نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل دوه څیزونه یاد کو. یو د الله ذکر، د الله یادول، دې ذکر بل انسان ته هر ټیم الله یاد وي. کثرت ذکر الموت، دویم ډېر ډېر یادول، مرګ ډېر ډېر یادول چې انسان ته خپل مرګ یاد وي. چې مرګ درته یاد وي بې قسم ده که د څه ته زړه ولګي. دا مونږ چې نافرمانۍ کوو، معصیتونه رانه کېږي، د الله رب العزت نافرمانۍ نه رانه کېږي، ګناهونه کوو، هغې وجه دا وي چې د ګناه په ټایم کې د مونږ نه مرګ هېر وي. که انسان ته مرګ یاد وي وایي چې هسې نه دې ټایم کې ماله مرګ راشي مړ شمه، بیا به سړی ګناه کړي؟ بې نه کوي وروڼو. نو نبي علیه صلات وسلام د زړه دپاره دغه علاج ښودلی ده چې د الله ذکر ډېر ډېر کول، المرګ ځان ته ډېر ډېر یادول. نو وروڼو دا څیزونه داسې دي، دا غوږونه دي که دا سترګې دي که هغه زړه ده. الله فرمایي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا. د دې باره کې به تپوس کېدی شي. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا